د باطن. نو دا یو دعا کړې ده چې خدایا یو پیغمبر راولېږي، د هغه پیغمبر به څلور مقصده وی. یو مقصد به د کتاب لوستلی امت ته، دویم په کتاب پویا، دریم حکمت، او څلورم تزکیه. دا څلور خبرې، دا حکمت او تزکیه به چې د بل خبره وکړم، اوږده خبره ده. نو نبی علیہ السلام فرمائی کما دعا چې ابراہیم علیہ السلام د بیت الله جوړېدو نه پس کړې ده او کم پیغمبر یې غوښتې دی نو هغه زیم انا دعا جدی ابراہیم، د خپل نیکه د ابراہیم علیہ السلام دعا هغه مخکې دعا کړې ده. دا یو نښه شوه د ابراہیم علیہ السلام دعا د پیغمبر علیہ السلام په شان کې خدای پاک قبول کړه. دویمه څه وایي؟ ویزه بشارت د عیسی علیہ السلام ما عیسی علیہ السلام یو زیر ورکړو، چونکې د عیسی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر په دامینس کې نه راغلی، نبی علیہ السلام راغلی دی. نو دویمه خبره ادا کړې ده چې زه بشارت او زیر د عیسی علیہ السلام. قرآن شریف کې الله فرمایي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، چې د ما نه پس به یو پیغمبر راځي د هغه نوم به احمد وي. د نبی علیہ السلام خپل سکه نومونه دوه دي، محمد او بل احمد، او دا نور چې څومره نومونه دي دا ټول صفتي نومونه دي. څه ولا خدای دا صفتي نومونه اخیستي دي الله پاک، او څه نبی علیہ السلام ځان ته په خپله صفتي نومونه ذکر کړي دي، او څه صفتي نومونه په تورات او په انجیل کې راغلي دي، او څه پخوانو پیغمبرانو استعمال کړي دي. دا دو نمونه دی، یو ولنی کیخ دی با مور، یو تا محمد وی بل تا احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم. دا دوی ما نخشو. دریم یو لوی نخ داورو ابراہیم علیہ السلام چې کله اسماعیل علیہ السلام او دا غمور په بیت الله سره پری خودل نو یو قوم راغلی او جرهم به وتوي، هغوی د غلط آباد شو، او په دغه جرهم قوم کې اسماعیل علیہ السلام بیا واده وکړ، او د هغې ښځې نه خدای پاک بچي مولا ورکړل. بی بی هاجرې چې کم وخت کې جرهم رالل او د جرهم قوم سره سمجوته کوله او جوړه یې ورسره کوله، هغې ته مطالبه وکړو دلته مونږ ابادېږو. وی بالکل دلته آباد شئ، ګورې اوبو کې به ستاسو حق دي په کوې کې سکیته اوبه، خو کوې به زمئ، اوبه به زمئ، دی ورسره ومنله. خو چې کله اسماعیل علیہ السلام بیا وفات شو، بی بی هاجرم وفات شو او زمانه رو تیرېدله، نو دقلته دوه قومونه پیدا شو. یو خو همدغه جرهم قبیله و، دا جرهم کوم چې د باره راغلي، او یو د اسماعیل علیہ السلام اولاد پیدا شو. د اسماعیل علیہ السلام اولاد خدای پاک پیدا کړ. ابراہیم علیہ السلام ډیر برکتی شخصیت تیر شوی. هلته یو زوی اسحاق علیہ السلام، هغه بیت المقدس شام کې اوسېده، د هغه زوی خدای ورکړ یعقوب علیہ السلام، او د یعقوب علیہ السلام نه خدای بل زوی پیدا کړ یوسف علیہ السلام. نو دام څلور پیغمبران یو طرف ته شو، او دلته کې زوی اسماعیل علیہ السلام د هغه نه خدای لوی نسل خور کړ، بنو اسماعیل به ورته وي، د اسماعیل علیہ السلام اولاد. نو دا ټیک ده چې رشتہ داری د جرهم سره وه، ځکه د دوی مور د اسماعیل علیہ السلام ښځه بیبي دا د جرهم قبیلې وه، خو نسب خو دې خوا جدا دی، نسب خو مور پسې نه دي پلار پسې دي. دغه بنو اسماعیل بنو ابراهیم چې ورته وایي دام په مکه کې رو رو زیاتېدل، خدای پاک وله نسل ډېر تیز تیز زیات کړو، ډېر بچي پیدا شو. هلته جرهم چې کوم کې اسماعیل علیہ السلام واده کړی د باره راغلی یو هغه قبیله وه. نو چې بی بی هاجره و اسماعیل علیہ السلام وفات شو، نو د مکې په اوبو په زمزم دغه جرهم قبضه وکړه، او بیت الله له به د دنیا خلق راتلل، نظرانې به یې راوړلې، صدقې به یې راوړلې، څاروي به یې راوړل، هم ټول جرهم په خپله قبضه کې، اختیار بس هغې په لاس کې واخیست. چا به څاروي راوړل، لکه اوس چې بعضې ځایونو له خلک سامانونه راوړي او څوک یې قبضه کې بس والي کې د دې خو زه مشر یم او بس زه پېښه او کار پېښه. نو بیت الله له خو به د دنیا خلک راتلل، دا خو هغه د آدم علیہ السلام نه
پس د هغې زمانې نه پس د خدای کور و مشور و ډېر خلک به راتلل روان شوی ابراهیم علیه السلام تازه کو جوړ یې کو نو چې څوک به راتلل چا به نذرانې راوړې چا به صدقې راوړې او چا به ډالۍ راوړې چا به تحفې راوړلې چا به څاروي راوستل چا به نغدې پیسې راوړلې نو بس دغه د اسماعیل علیه السلام اولاد لږو هغې رستو که هغې دیکه که او په خپله چې نو بیت الله قبضه که د بیت الله منجورین قبضه کړه او د زمزم اوبې په قبضه کې واخیشتې دې ته نوبت ورسېد چې د اسماعیل علیه السلام کم اولادو نو هغه د مکې نه بار وویستل هغې خواران بار ووتل مکې یې پرېښوده د مکې ګردونوا په علاقو کې دیره شو خدای پاک داسې کول چې د اسماعیل علیه السلام اولاد پې خدای مضبوط که او گیر چاپېره د نورو علاقو خلک هم ورسره ودرېدل نو هغې پې حمله وکړه په دغه جرهم قبیله باندې نو جرهم یې د مکې نه په مخه کړل هغه جرهم وتښتېدل لاړل یمن ته خو د هغوی چې کم مشر و کم د هغې بادشاه عمر ابن حارث د هغه نوم و نو ډېر بدماش و هغې مشر هغه وخت سره دا چل وکړو چې د بیت الله په بیت الله کې دننه څومره سره پراتو سپین پراتو خزانه پرته وه څه خو یې چې اوړي شو یا ویړل او چې څه نذرانې او صدقې پراتو هغه د زمزم په کوی کې وغورځول او د زمزم کوی یې مکمل بند کړ د پاسه پې خاوره واچوله او داسې طریقه باندې خاوره واچوله بند یې کړ چې چاته اړو نام و نشان هم معلوم نشي چې زمزم کوی دلته کم دی لاړل وتښتېدی یمن ته د زمزم کوی بند په بند پاتې شو د اسماعیل علیه السلام اولاد هغې رالل د مکې کې واپس ډېره شو خدای د هغې نسل زیاته نسل یې خدای پاک زیاته و بلا قومونه ته خدای جوړ کړل خو په ټولو کې چې مضبوط قوم و هغې ته به قریش وې هغه قریشو کې چې بیا کم اعلی و مضبوط خاندان و قوم و نو هغې ته به بنو هاشم وي د نبي علیه السلام د نیکه د پلار نوم هاشم دا ډېر تکړه سړی تېر شوی و دا هاشم لا الک و الکانه کې و بالکل لا نوجوان دی چې خدای پاک دله دومره صلاحیتونه ورکړي چې ځای په ځای تاسو ته تېره جمعه ما ویلو په لارو کې به ډاکې وې او قافلې به لوټ کېدلې دې هاشم دا کار وکړه چې د ګیر چاپېره چې څومره کلي علاقې وې یمن شام او نور علاقې مدینه نو ټولو سره لاړ او رابطې یې وکړلې او وی دا خو زمونږ تجارتي زندگی ده او تجارت زمونږ په لارو کې لوټلې کېږي نو یو سفارتي نظام دا اوس چې دا د ملکونو سفارتي نظام دی او د یو ملک سفیر په بل ملک او د بل ملک سفیر په بل ځای کې دا نظام د جوړ کړ باقاعده د هرې علاقې یو نماینده به بل علاقه کې موجود و هغې ته به سفیر وي چې ته به د دې علاقې د هغې علاقې سره خپل روابط کې تجارتي او که چېرته غلا غلطي کېږي نو حدود یې مقرر کړل چې د مکې حد د پلانکۍ ځمکې پورې دی د پلانکۍ لاره پورې دی پلانکۍ لارې پورې د مدینې دا حد دی څه مطلب چې په دې علاقه کې قافله لوټ شو نو مکه به ذمواري او که د مدینې دغه حد دی که په دې کې قافله لوټ شو نو مدینې خلک به ذمواري او که دې حد پورې لوټ شو نو یمن به ذمواري نو قافلې پامن شوې هر چا به خپل علاقې ساتلې او څوکۍ به یې کړو ډېر هوښیار دومره هوښیارو چې د نورو علاقو بادشاهانو په خپله دته پیشکشي ورکړله وی تاله مونږ لور درکو ده وی نه زه لا واده دې وخت کې نه کړو دومره دې قابل او ده به د اجیانو دپاره ډوډۍ ماتوله په غټو غټو لوښو کې ابې چوره کوله ډوډۍ نو هشم ډوډۍ چوره کولو ته ویلې کېږي هاشم هغه چاته وي چې ډوډۍ ماتوي ډوډۍ چوره کوي نو ځکه یې ورته هاشم وي ډوډۍ به یې ماتوله چوره کوله به اجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله اجیانو هم خوښ و میلمنو له روټۍ ورکول د میلمنو د شپې انتظام کول هغې دا زمزم د اوبو انتظام دا ټول د هاشم په ذموارۍ کې او چې څومره میلمانه به راتلل د هغې ټوله ذمهداري د دې هاشم په سر وه خو عجیبه دا وه مدینې منورې ته لاړه په لاره تجارتي سفر کې نو په مدینه منوره کې یو ښځه چې ته په لاره تله ګودر لاړ په هغې یې نظر پرېوت د هغې ښځې نوم سلما و خوښه شوه چې خوښه یې شوه نو هغې وغوښته نو دې خو ډېر قابل سړی و د قوم مشر و بس هغې فوراً بله په نکاح ورکړه دا په مدینه منوره کې د خزرج قبیلې سره دې تعلق و مدینه کې دوه قومونه اوس او خزرج دا د خزرج قبیلې جنۍ وه نو هغې سره یې واده وکړو او چې وادي څنګه وکړه دې هاشم نو یو بچی ته خدای ولا ورکړه د هغه نوم بچي ته شیبه وې
او شیبه ورته ځکه وي چې پیدایش کې د هغه په سر کې سپین ویښته چې څنګه پیدا شو په سر کې سپین ویښته نو شیب سپین ویښته ته ویل کېږي سپینوالي ته په ږیره یا په سر کې هغې ته وایي نو شیبه نومې وله کېښود سپین ویښته والا